چې یو سړی لمونځ کوي په مانځه کې داسې داسې ګوري نو مانځه کې درې قسمه کتل دي یو روا دي یو مکروه دي او یو باندې لمونځ ختمیږي روا دا دی چې د سترګې په ګوټ داسې ګوري امام کتی شي که د ده شک کي چې رکعت مې دوه وکړه که یو مې وکړه نو دی به داسې ګوټ کې قوم ته وګوري چې پاسي کې کیني نو هغې نه به ځان ته خبر رایاده کړي او که مخې داسې واړو نو دی باندې مونځ شوی دی خو مونځ مکروه دی او که مونځ شاته مخ واړو نو خو د قبلې نه مخ واوړېد نو په هغې مونځ ماتېږي دا به ووینئ د افریقې خلک په حج کې ډېر ساده خلک یې تک تور په مانځه کې به داسې ګوري ته به خدای دا سړی مونځ څنګه کوي که یو ښځې د لور دپاره د خپلو کارونه څه زر کېښودل نو چې کومې پورې هغه جینۍ له ورکړي نه چې دا ستا شو نو زکات به دا ورکوي په دې حیلو د زکات نه نه خلاصېږي چې لورې واده کېږي او هغې له پې کالي جوړ کړي او هغې ته یې وسپارې نو علی د دې نه زکات ختمیږي او چې هسې وایي د لور په نوم میخي دی یا به مې لور واده کېږي بیا به ورکوم نو دا خو د دې د ملکیت ته نه دی وتی نو دا چې د دې ملکیت دی نو زکات به یې ورکوي عقیقه چې هلک وشي نو په اوومه ورځ یا څوارلسمه یا یوویشتمه یا که ډېر ورځې تېرې شوي او د ده نه ورځ هېرې نو چې په کومه ورځ پیدا دی د هغې نه د یو ورځ مخکې وکړي به اوومه راځي عقیقه سنت د په هغه چا چې چا توفیق وي دوه ګډان یا دوه چیرلي د هلک دپاره او د جینۍ دپاره یو چیرلی یا یو ګډ دا سنت ته او لویوالي باندې هم سړی کولی شي که د سړي دا یقین وي چې پلار زما عقیقه نه ده کړی نو دی د ځان نه عقیقه وکړي قربانۍ کې حصه نیوي شي د عقیقې په نوم قربانۍ سره بله حصه نه کېږي بغیر د عقیقې نه یو سړی د سخی والی نو قربانۍ نیت هم پکې وکړي دوه حصې دې پکې د عقیقې مقرر کړي یا د بال بچنی نه کړی د جنکو د یو یو حصه مقرر کړي او د هلکانو دوه دوه حصې په سخی کې نو ټول هر څه وشو چې کومې پورې عقیقه نه شوې او د سړي وس وي نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي که دا ماشوم مړ شو نو دی د مور پلار دپاره سفارش نشي کولی زوی له نوم الحمدلله کېښودل څنګه دي ډېر ښکلی دی مبارک دی هم به ورته اواز کې هم به پکې د خدای ثنا ادا کېږي چاوی تهجد لمونځ په سرتوره سر روا دی که سرتوري د عاجزۍ د وجې نه نو خیر دی کنی په سرتوره لمونځ مکروه دی بغیر ضرورت د جمعې د مانځه نه پس شپږ رکعته او څلور دواړه راغلي دي او د مانځه نه مخکې هم څلور او دوه دواړه راغلي دي که سړي سره وخت یې څلور دی کوي که وخت نه یې دوه دی کوي د جمعې نه پس که وخت کم یې څلور دی وکړي او که وخت ورسره یې شپږ دی وکړي حضور پاک وینا د شپږو کړې ده او په خپله به هغه کور کې دوه کول او بعد صحابهو په دواړو عمل کو د حضور د وینا او د عمل دواړو نه شپږ به یې کول د دې وجې نه زموږ مذهب والا علما اکثر شپږ وایي کنې راغلي ټول دي شقي او سخاوت دا په خېټه کې لیکلی شوي دي خو دا د خدای فیصلې دي خدای تا په هغې نه نیسي ته په یو جدا نظام کې پیدا یې تا د نظام مطابق به تا نیسي هغه علم خو خدای سره دی په هغې به ایمان لرې زمونږ د عقیده ده چې نور غټ دی او سپومۍ وړه ده وینو یې دا چا کړي دي یو ونه کې میوه شته او بله کې نشته دا د چا کار دی ته سپینې او زه تورې دا د چا کار دی دا نارینه دی او دا زنانه ده دا د چا کار دی دې ته تقدیر وایي دقه شان د انسان اعمال هم ټول د یو پروګرام مطابق دي خو هغې نه ته نه خبر
ته د یو نظام ما تحت ته به هغه نظام مطابق ژوند تیری. دا زمونږ د ټولو عقیده ده چې رزق خدای مقرر کړی دی، خو څوک په جومات کې نه کښېني چې ذات چې مقرر وي رارسي به نه، کرونده به کې پټۍ به سازی، تخم به کرې او د هغې خصمانه به کې، نو بیا به رزق تا ته میلاویږي. دا عقیده ده چې مرض او شفا د خدای لاس کې ده، خو چې مریض دی وشي ته به ډاکټر له ځې، دارو به ځکه ستا یو جدا نظام دی، تا ته د هغې نظام حکم دی، ته به په هغې حکم باندې چلیږي. نو د انسان عمل ته تدبیر او کسب وي، او د خدای کار ته تقدیر او خلق وي. دا خدای کار دی، هغې باندې به صرف ایمان لرې او ته د تدبیر او د کسب مطابق به نیولې کېږي. د مرغانو تصویرونه او د سړو تصویرونه په کور کې ښه نه دي، نه مجسمې او نه فوټوګان. مونځ پکې کېږي، خو داسې دغه کې چې تصویر مخامخي به یې مونځ مکروه کېږي. وی کرک کې داسې اوبه راوتې دي چې هغه د شوګر د مریض دپاره ښه دی. نو که سړي سکي نو څنګه ډېره ښه ده. خدای شفا پیدا کړې ده ډېرو څیزونو کې، خو خدای پیدا کړې دی. اوبه خو په خپله ښه کول نه کوي، خدای ښه کول کوي. مالګه کې دا ترشي چا پیدا کړې ده، او ګوړه کې دا خوږوالی او میوه کې دا خوږوالی خدای پیدا کړی دی. خوره یو څیز کې شفا وي خوره، دا د تجربې سره تعلق لري، دې سره د عقیدې سره تعلق نشته. عقیده به دا لري چې دی کې دا خیر او شر خدای پیدا کړی، بس باقي هر شی اقرا. د خپلې ښځې نه قرآن شریف زده کول څنګه دي، او د دین بالکل ته کوه چې ښځه د قابلې زده کوه ته. البته بلې مسئلې رانه چا تپوس کړو چې دا خو د سړي استاده شي، نو ما وی ستا څه مطلب دی چې نزدېکت ورسره ښه نه دی؟ او دا تپوس کو، ما وی ټبر دی په دې خوشحالی که خفه وي؟ خوشحالی. ما وی زه دا بېادبي نه ده بېادبي دا ده چې لرګۍ پې راوالی او په سر سره یې وی، دا کار مه کوه. او چې هغه په نزدېکت خوشحالی نو کوه. په سجده کې د خدای نه توبه وکړه او استغفار، خو په عربی کې په پښتو کې نه کوه. مختلفې دعاګانې زمونږ د ښکلي پیغمبر نه نقل دی، خو جدا سجده نه ده راغلی چې سړی مونځ کړي او بیا په سجده پروزي. دا جدا سجده که کله ناکله سړي وکړه، د خوشحالۍ یو خبر راغی یا د غم یو خبر راغی نو خیر دی. خو بعضې خلقو عادت دي چې مونځ وکړي سلام وګرځئ نو بیا سجده کوي، نو ځان له سجده کول او همیشه کول دا بدعت دی، دا په شریعت کې نه ده ثابت. او توبې چې څومره وکړې شي او څومره دعاګانې په احادیثو کې راغلي دي وایه، یا په خپله وایه. چاوی مونږ په سعودي عربو کې د 3 کاله تېرو. د اسلام په نظر کې دا مسافر څنګه ده؟ که ښځه د خوشحالی او هغه ستا په دې سفر خوشحالی، هغه د حق مطالبه نه کوي نو ډېره ښه ده. کنې ښځه مطالبې حق شته. ښه دا ده که سړی ځان سره ټبر بوتلی شي نو ټبر دې بوځي. د دې خدای د عزت محفوظ ساتي. او د هغه سړي چې واده نه کړی نو بیا سینې لیدلې، ښځې او سړي دواړو نو هغې صبر کولی شي. او چې سړي واده کړي او ښځه خاوند یو ځل لیدلي نو بیا ورته صبر ګرانې. نو که وس وي نو اول د اسلام ملکونو ته سفر د مزدورۍ دپاره ښه دی، او د کافرانو ملک ته د مزدورۍ دپاره مه ځئ. هغې کې خو به پیسې وګټې خو دین به دې خراب شي، او که بال بچ بوځي هم د هغوی خطره ده. ډېر خلک تللي دي افغانیان اسټرالیا ته څه کلونه مخکې،
هغه خراب شوی دی، عیسایان شوی دی. ځکه معاشره داسې که دوی خراب نشي ماشومان خراب شي، جنکې خراب شي، نو دوی مر سره خراب شي. ډیر خلک خدای نه کارم کی د تبلیغ سره مناسبت وي او یا پکې یو ضد راشي، نو خدای پاکي خک زمونږ د 400 ما ته معلوم دی د خانانو د کورنیو او بے خوندو هغه لندن ته لاړه، خدای پاک نه کار نه وسته اخکلی ګیره پرېخه. نو داسې رد عمل کې کله سړي کې دینی جذبه راشي، کني خطرې هلته ډېرې دي، نو هلته د بچو فکر بغیر ضرورت تل نه دی پکار. چې منخته دی کړي 100 روپۍ، نو که خور دی غریبه یغیلا ورولکه، رور دی غریبی هر واجب شي او هر صدقه واجب شي بخپلو خپلوانانو غریبانانو لورکه، او اسه چې واجب نی لکه عامه صدقه او خیرات کوي هغه کې خپلوان مخکري. نو چې خور دی در سره او تا منخته کړي او هغه غریبه نو اول هغه لورکه. نائله نوم څنګه دی؟ نائله ښکلی نوم دی. نائله معنی سخی ښځه. کافرانو زمانه کې یو سړی تیر شوی دی او صافي نوم او د ښځې نائله نوم خوا په خوا تیر شوی دی. دا داسې سپیرو چې هلک او جینۍ نو په خوا خلک دومره نو دوی دننه په بیت الله شریف کې ورې نو هغه وخت کې د کنډر په شکل کې نو زینه یې کړی وه. نو خدای پاک دواړه ګټې کړې، هغه سړي نه ګټه جوړه شوه او د ښځې نه ګټه جوړه شوه. نو کافرانو هغه وخت کې د بت پرستۍ زمانه وه، نو دا یو بت یې په صفا ودرو او بل یې په نائله، نو هغوی به د هغې دپاره منډې والی، اصاف او نائله. دا بوتانو اسلام زمانې نه پس دا ختم شو. خاص نائله نوم کې څه بدي نشته. نائله معنی سخی ښځه. خیر دی، ښکلی نوم دی. چاوی یو مفتی دی چې هغه وایي کارغه حلال دی، نو دا خو قمقل دی، کارغه خو په نسته حدیث کې راغلی دی چې مردار د په حرم شریف په ځمکه کې علاقه کې د دې 5 سیزونو وجل لوا دي، نو یو پکې کارغه دی. نو کارغه خو مردار دی، په پنجه وړل کوي او کم شي چې په پنجه وړل کوي هغه مردار. دا به څو قمقل ملا دیوبند نه ډېر عالمان فارغېږي، نو یو ملا تلو په خپل علاقه کې چا پېژندنه اعلانات یې وکړه چې کارغه حلال. خلق ورته وي دا مولیان خو دا وایي ته آرام دی، ته وایي دوی قرآن او حدیث پټ کړی شهرت وشو. او که ما سره څوک بحث کوي نو راتې شي. دیوبند ته خبر راغی، یو 2-3 علما ورغله چې دا څوک قمقل دی، هغه وله راغی پټ ورته وایي وی زاړو چا پېژندم نه مې نوم و، نو ما وی راشي یو شوشه په قوم کې پرېږده چې خلک مې وپېژني. وی کارغه، نو کارغه دا به څوک قمقل سړي، نو کارغه مردار دی. ښه چاوی بعض خلقو ته چې دا ډول سرنا د پابندۍ خبرو کې ناغي وي دا خو خدای پیدا کړي دي، نو فایده ترې ولې نه الو. خو خدای امتحان دپاره ډېرې څیزونه سپي پیدا کړي دي، نو سپي به خورئ. شرمخ یې پیدا کړی، شرمخ به خورئ. او دسماتې چې کښېنې دا نظام د چا دی، دا به خورئ. نه چې کوم څیزونه د ضرر دي خدای د امتحان دپاره پیدا کړي وي چې د خدای تابعداري پکې معلومه کړي. چې یو سړی ستنې پورې وتړی کلک او دې خوا د مجمع ښي او ته یې مجمع ته مه نږدې کېږه، دا
هغه خود نشي نږدې کېدی چې لاس په تړلې دي او چې هر څه ورته پراتی به منځدې کېږي د خدای په حکم نو کمال دغه وخت کې ملا معلومیږي نو دا ناروا سيزونه کنه پیدا کړي به خو ستا کمال نه څرګندېده دا پیدا کړی دي دا د خپل ټبر دی دا د خور ده دې ته منځدې کېږي او که ته وایې نه خور هم خدای پیدا کړی ده نو دا خو ستا بې وقوفتیا ده نو دا هر چا خپل احکام دي نو ناروا شته او ناروا خلک یې کوي که خدای پاک ګناه نه خوښولی په دنیا کې شیطان بیا نه پیدا کولی شیطان د ټولو فسادونو سر دی او پیدا کړی چا دی خدای ته ازمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا که دا د شر څیزونه نه وي ستا امتحان خو نه کېده نو پام کوه ما خورته وي داسې نه چې هر شی خدای پیدا کړی خورئ او استعمال قضا منځونه په حرمینو شریفینو کې ادا کیدی شي او بالکل خو ولې دومره صبر کې ته به حرمینو شریفینو ته راسې یا دې یقین دی چې دلته درنه قضا شوي دي فورا کوه ځکه د مرګ او د ژوند څه پته لګي زمونږ د ښکلي پیغمبر دا تعلیمات دي که سړی د مانځه نه اوده پاتې شي یا تیر شي نو چې رعایات شي مونځ به کوي دې وخت که د بینک نه سړي ته منافع ملو شوي په هغه پیسو نو هغه داسې په خپلوالانو غریبانانو له یا یو مسکینانو ادارې له ورکه خو په خپله یې مې استعمالوه او په دې نیت یې ورکه چې ما ته حکم دی چې دا زه لرکم د خپل مال او که په جی پي فنډ درکوي نو هغه روا دی چې څوک رشته ماتوي نو دا خو سخت مجرم دی حضور پاک وایي جنت ته نشي تللی چې څوک پورې هغه خپل ولام راضي کړي ني یا خدای معاف کړي ني نو صله رحمه لحاظ خو ډېر ضروري دی او خدای او رسول دا غي حکم کړی پریډو کې او پټي وی کې چا آیات د سجدي وورید نو په د سجده نه لازمي یو بډای ښځه د حج لذي خو د ترو زوی د ورسره او د هغه ښځه اسې خو محرم سره تلل پکاري خو دا ګنجایش ته که ښځې ډېري او ملګري ورسره نو خیر دی تلی شي دا چې چا سفر کړي هغې ته پته لګي چې په جس کې په سیټ باندې تا سره ښځه ناست دی او ستا ورسره نکاح کېږي نو زړه کې به د مختلف خیالات راځي یا په بس کې یا په خیمه کې د دې وجه نه شریعت وایي سفر یا به د خاوند سره ښځه کوي یا د نسبي محرم سره چې هغه سره د ټول عمر نکاح نه کېږي لکه روري تري مامای او خو سره نه نو دا سفر منع دی خو ما درته ووایي که د ښځو ډېره ګڼئ او د ښځو سړو ته به ضرورت نه پیښیږي دا ښځو په واسطه سوال جوابي یا څه بل سي نو خیر د گنجائش ته حج یې کېږي نو زه ګیره پرېږدم خو زړه کې مې شیطان دا واچوي چې ګیره پرېږده نو خلک به درته ښه سړی وایي دی که نه چې ستا د چا نه دا خواهش نه چې ما ته دی خو وایي نو خلک دی وایي خلقو ذمواري خو پتا نشته نو دا شیطانی وسوسه ده او بیا به څوک ښځه نه راکوي نه نیکان ډېر خلک شته چې هغه سړي له ښځه ورکوي چې نیکي بد څوک څه کوي قسم دې تاسو ټولو ته وایم او ځان ته م وایم چې په رشته کې د دیندارۍ لحاظ کوی د مالدارۍ نه لور خور دې ورکړه مالدار سړي له خو بد عمله دی دا شکایت را رسي ماته فوجي جرنیل لوی افسر او ښځې ته خفه دي ښځه او چې نیک بنیادمي نو هغه به ستا د خور لور لحاظ کوي روزي دې لږه کمی که نه
خو چې ښځه د خاوند سره خوشحاله نه خوشحاله او که روزي ډېری ښځې ته ګوري نه ښځې ته د ښځې باوجود نورو ښځو سره تعلق شروع کړي نو هغه خاوند به څه کوي دا ښځه نو ته نیک شه قسم دې دومره ښځې به خدای درکړي چې څومره غواړې دا مه وایه چې ښځه به څوک نه راکړي نیک له خلک ډېرې ورکړي وی یو سړي حج کړي د بل چا دپاره مور پلار دپاره یا د بل چا حج فرض کولی شي او کولی شي دې ته حج بدل وایي ریډو کې چې سلام واچوي د هغې جواب ضروري نه دی حکم ورته ووایي نو خیر دی که څوک انی وجهت وجهه للذي ووایي د الله اکبر نه مخکې نو خیر دی او که د الله اکبر نه وروسته مو ووایي نو خیر دی وی مونږ د بازار نه بوتلونه اخیستي دي او هغې کې اوبه وي خو وروسته پته ولګېده چې دا بوتلونه د شرابو دي نو که شراب نه وینځلي صاف کړي نو خیر دی بوتل خو لوښی دی لوښی خو پلیت نه دی هغه پلیت شی چې پکې ني ښځه خاوند ښځې ته نوم اخیستی شي او اخیستی شي خو که عمر برابري نو ادب او احترام دی کوي زمونږ د ښکلي دین دا تعلیم دی چې یو سړي ته اواز کوي نو په ښکلي نوم تعالی چې محبت پیدا کړي سپک نوم ماله چاته چاته وی خنډې چاته وی ببره چاته وی ډیرانشه چاته وی گنجیه نو داسې مو وایه خونزاده صاحب صاحبزاده صاحب او ممبر صاحب خان صاحب ارباب صاحب ښکلي نوم ورته او ښځه د خاوند ته نوم نه اخلي د هغه عزت دې کوي او ما اورېدلی دي چې ښځه خاوند ته نوم اخلي او خاوند ښځې ته نو د هغې رزق کمیږي حلاله قصدن کول چې نیت یې دا د حلالې نو ښه کار نه دی خو کله داسې چې سړی دا پیږي چې د دې سړي د دې ښځې نه ګورې زړه نه صبرېږي او د دې ښځې د سړي نه زړه نه صبرېږي نو که حلالې ونه کړي نو زنا کې به مبتلی نو تی د زنا د بچ کولو دپاره د حلالې یو صورت وله وښیه چې چا سره نکاح وتړه او بغیر شرطه او هغه دی چې په خپل طبیعت پرېږدي نو بیا ته د خاوند سره کولی شي ځکه داسې ډېر مسایل لازم موږ ته چې خاوند بیا خفی درې طلاقې ورکړي او ښځه خفی او بیا جدا کېږي نه نو که حلالې ونه کړي خو بیا په حرامو کې مبتلی نو خیر دی وله وکړه چې د ګناه نه یې بچ کړي یا یو سړی او ښځه محبت یو سره او تاله نکاح راشي ټیک ته د پلار اجازت بینی د مور اجازت بینی خدا ښځه عاقله بالغه ده او دا سړی نو نکاح وله وتړه ځکه که نکاح نه تړې زنا کوي نو د زنا نه خو دې بچ کړه لعنت په دې دی چې دا کار ښه نه دی د ده مثال لکه د چیرلي دی چې چیرلی هم له سړی بوځي او هغه پې وخیږي او بیا ته خپله چیرلی راولي نو دیم دغه شان حلاله کې ښځې سره نزدېکت وکړي مقصد یې همیشه نکاح نه وي خو چې دی بل سړي لی راواکړو نو په دې وجه دا کار سپک دی نو د سپکوالي د وجه نه پې لعنت راغلی دی خو ښځه پې حلالېږي دی بیا هم خاوند ده که شرط یې نه که چا یو رکعت کې سجده ته پاتې شوي که نه نو هغه دویم رکعت کې دي وکړي درې به وکړي او سجده سهوه پې نشته حدود او په توحید د رسالت کې چې څوک ترمیم کوي دا ښه کار نه کوي موږ یې د ترمیم مخالف
کچا ځمکه چاله ورکړي په درېیمه حصه په څلورمه حصه په لسمه حصه دا روا دی خو اندازه د دانو به نږدې چې ماله به لس منه راکې کې ستار دا اندازه به نږدې دا به ورته وی شلمه نیمه درېیمه نو دې ته نسبت وایي نسبت به معلومه او مقدار به نه معلومه که مقدار هر څومره وخېږي ستا نیمه ده او نیمه ده او که لس منه د پې مقرر کړو کېدای شي چې همدغه لس منه وکړي نو د هغه خواري به لاړه شي او چې نسبت مقرر وي نیمه نو هغې کې د هغه خواري نیسي که ډېرې نیمه به ډېرې او که لږه یې لږه به چاوی په انګریزي اخبار کې لیکلو چې اګست نمبر ټول ستوري داسې شي او نور دا چا دروغ لیکلي دي دا اخبارات سنسني خیز خبرونه چاپ کوي چې خبرونه خلک واوري او وی ګوري دا اخبارات داسې خبره چاپ کوي دا دروغ که نور راوخت قیامت دی او قیامت ته لا وخت شته خو یو د هر سړي ځان له قیامت دی یو قلبي قیامت دی د هر سړي ځان له قیامت دا دی چې دی مړ شي حضور پاک له به سکران لوی صاحب قیامت به کوي وی چې ته مړ شي ستا قیامت راغی ځکه عملونه دی ودرېدل حساب کتاب در سره شروع شو نو د هر سړي قیامت دته نږدې دی او یو هغه لوی قیامت هغې ته لا وخت شته ښځه سودا غشتي شي د بار دا ورته دروازه کې ولاړې خو خام دي نه او د نرمۍ خبرې ده نه کوي نو سوال و جواب ښځه د دننه نه کولی شي قرآن شریف کې دا حکم دی په 13 پاره کې وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن که ښځې سره څه سوال جوابي د پردې نه شاته کولی شي هغه سودا م غشتي شي سوال خو خام دي بنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا خدای بی بیانو ته وایي د نرمۍ خبرې به چا سره نه کوي کلک جواب پلان کی نشته کو بس چاوی څوک اودس وکړي او بیا کلمه شهادت وایي ګوته داسې اوچتوي داسې خامخا سنت نه دی حضرت علی سے خپل روزه بچ کولی نه شوه هېڅوک نشي بچ کولی انسان خو دا خو کار د خدای دی حضرت علی صاحب خو بنده دی دا چې څوک وایي یا علی مدد نو دا دروغ وایي امداد د خدای د طرفه دی نو پیغمبر ولی بزرگ نه خپل روزه بچ کولی شي نه دا کار خدای غي تاوانه کړي ټیک ته کله نا کله خدای پاک داغه عزت ساتي نو خدای پاک محفوظه کی داغه پکې دخل نه ته خبرې خدای پاک داغه ولی عزت ساتي چې هغه څوک سپکه کوي هغه خدای پاک ورته تکلیف ورسوي خو هغه په خپل دا کار نه کوي ځکه خیر او شر نفع او ضرر دا د خدای په لاس کې دی او هغه د دې عالم نه بار دی دې عالم کې خو سړی د اسبابو په درجه کې یو بل ته تکلیف رسوي او د مرګ نه پس دا خبرې نشته وی د سړي د پلار ټول کاروبار حرامي نو دا زوی به څه کوي نو دې په خواږه او په مینت پلار ته وایي مور ته دې وایي که جدا هغې نه مني نو جدا دي شي ته فارسی کې یو شعر دی وی چون نبوت خیش را دیانت و تقوا قطر رحم بهتر از مودت قربا دیو سړي خپل دی خو پرهیزګاري پکې نشته حرام خوري چرسو پوډرو کار کوي د جوارۍ کار کوي د ډمو نو هغه سره قطع تعلق وساته که یو د مدرسې طالبي او د سکول کارډ استعمالوي او په بسونو کې محسنو دا مجرم دی دروغ ښه نه دی دی د خپلې مدرسې نه کارډ والي خو د یوې ادارې کارډ په بل کې نه استعمالوي د یوې مدرسې کتاب په بل کې نشي استعمالولی
د یو جماعت قرآن شریف په بل کې نشي استعمالونه د جماعت لوټه او قرآن شریف سړی کور ته نشي وړی د جماعت شی به د جماعت بل جماعت کې نشي استعمالونه چاوی موږ د جماعت او به استعمالو نو که ټول خلک پې راضي وي او جماعت سره امداد کولی شي لکه کلو کې دی دا زنانه د جماعت نه بورقي وړي نو خیر دی چاوی تبلیغ کې مزه بچو له رزق پیدا کې نو دا څنګه دواړه خبرې صحیح دي رزق ګټلم د بال بچ د پاره ضروری دي او چې وخت در سری نو د دین په لار کې وځه خدای په دې نیت وځه چې خدای زما اصلاح وکړي نو تبلیغ کې چې سړی وځي خدای درې صفته پکې پیدا کوي یو پکې عاجزي راځي او عاجزي لوی صفت دویم پکې خدای سخاوت پیدا کوي دریم دا چې ایمان مضبوط شي هر وخت د آخرت خبرې اوري او د جنت او د دوزخ دا ګوره د تجربې خبرې دي دا قچا ته حاصلېږي چې څوک پکې وګرځي او چې څوک نه ګرځېدلی هغې ته دا وایي چاوی زمات به زامن دی یو لمنم عبدالمعز خیر بل عبدالمقصد دواړه ښکلي نومونه دي خدای دې بختور کړي خو نوم بدلوي ما نوم اکثر د مور پلار نه خرابېږي نو چې تاسو ورته نوم صحیح وایې نو خلک به ورته صحیح وایي مختصر نوم مقصد مو وایه ځکه مقصد د خدای نوم دی او معز د خدای نوم دی عبدالمعز عبدالمقصد سړی وی قرآن شریف تلاوت کوي خو ویلی نشي ژبه یې تړتړی خدای هغه له دوچند ثواب ورکړي دا زموږ د ښکلي پیغمبر وینا ده نو ته دې محنت کوي ثواب یې دوچند دی که څوک په جادو او په ګونډو شونډو باندې یو جنۍ تابع کړي او نکاح ورسره وکړي نو دا ښه کار دی که نه نه جادو ښه کار نه دی بلکې سحر کولو ته کفر وایي عالمان او د ساحر د جادوګر سزا په شریعت کې دا ده چې سر ته پرې کړي په سعودي عربو کې دې څوک وکړي سر ته پرې کوي خو زمونږ پاکستان خو د جدرو ملک دی مرتبه د دې کې هر قسمه خلک دی نو دلته څوک چاته ویلی نشي کنی د ساحر سزا سر پرې کولی سحر بند یو سړی یو ښځه دا وایي چې د پښتنو بسې دیني دا زوړ دین دی یعنی دین اسلام ته کنځل کوي نو که پیدا پې او کنځل یې وکړو خو بیا کافره کېږي خاوند نه نکاح ختم شو پښتنو دین الحمدلله درې قومونه دا 100% مسلمانان پښتون عرب او ترک دې کې راځي پکې دي لیډرانو کې بعضې بدماشانو کې راځي خو قوم من حیث القوم ټول پښتانه مسلمانان دي او ټول عرب مسلمانان دي او ټول ترک مسلمانان دي په نورو قومونو کې هر قسمه خلک شته خو پښتون په اعتبار د نسب سره ټول مسلمان دي او ترک په اعتبار د نسب سره ټول مسلمانان دي او عرب په اعتبار د نسب سره ټول مسلمانان دي که یو سړی عقیده پکې خراب راغله هغه به د هغه شخصي معامله قوم مسلمان دی پیاز که چا خوړلی لمونځ کېږي خو زموږ ښکلی پیغمبر وایي که چا پیاز اوږه خوړلي نو مانځله دې نه راځي بدبویي د هغه بدي شوه او احادیثو نه معلومیږي چې دا ملایکې قرآن شریف نشي ویلی نو چې سړی مانځه ته ولاړی که نه نو دا ملایکی راضی راضی د خولې ته رانږدې کېږي حتی که چې په خولې ولا خوله کېږدي نو که د ده د خولې نه څخه بوی ځي
نو ملائکې د بدبویۍ نه سخت نفرت کوي. د نسواري سړي د خولې نه او د سګریټي سړي د خولې نه ګنده بوینځي، او پیاز چې چا خوړلي یا اوږې خوړلي نو د هغه د خولې نه څخه بوینځي. نو ملایکې ترې نفرت کوي. ټیک ده د مانځه نه پس وخوری یا مانځه نه مخکې خوړلي نو ورپسې دا څیزونه استعمال کړي چې مسواک خو وخی ګوړه وخوری چې هغه بوی یې ختم شي. څخه بوی د خولې نه دا د شریعت نه دی. خوله د انسان د ډول ځای دی، د درود شریف د وینا ځای دی، د ذکر ځای دی. نو دا خشته خوله په دې ګندو څیزونو مه خرابوئ. سلیش بیماری پیدا کوي سګرټ او نسوار. اوس په خپله وایي انګریزان وایي په جز کې وایي سګرټ مه لګوئ. هلکه زناوره مو خو درته مخکې نه وایي چې مه لګوئ. اوس په خپله وایي یو سګریټي سړی چې سګریټ ولګوي نو ټولو ته تکلیف رسوي. او دا چې ځان ته ډېر لوی سړی وایي دا د جهان زیات خري کوټ پتلون به یې اغوستي چې بس ته یا جس ته راوخېږي په مخه به سګریټ ولګوي. دا به نه وایي چې دې کې داسې خلک به چې هغوی ته به تکلیف وي. دا د انګریزانو تعلیم کې د بل مسلمان لحاظ نشته، د خرو تعلیم دی. د کلونجې او د شات او د زیتون صفت راغله ده. کلونجي او توره دانه ده لکه د سپیلني د دانو په شان، او حضور پاک وی دی کې د هر مرض علاج دی بغیر د مرګ ده، او د هغې د استعمال طریقې دي. نو کلونجي ډېر فایدهمند شی دی. زمونږ پښتانه نه پیژني، او په کراچۍ کې او په هندوستان کې په ترکارو کې کلونجي زیات استعمالی. کلونجي فایدهمند. او شات چې خدای شاتو ته شفا ویلې ده نو پاتې څه شو. او زیتون باندې خدای قسم خوړلی دی. نو زیتون تیل، د زیتون تیلو کې دا خاصیت دی چې دې کې کوم شی کېدی به محفوظ وي. موږ سره به ملګري وو د شام، نو هغوی به کور کې وله مور باټینګڼ پخ کړي وو الوګان، هغه به یې د زیتونو په تیلو کې په شیشو ایښي وو. میاشت پس، 2 میاشتې پس، 3 میاشتې پس هغه آلو راوباسه او باټینګڼ راوباسه مکه شان به تازه. شاتو کې هم دا صفت دی. چین کې به پخوا چې مړی به وشو که نه نو شاتو کې به یې کېښوده، نو هغه په سوونو کالو نه خرابېده. نو شات او زیتون دواړو کې دا صفت دی چې دا شی محفوظ ساتي. نوافل او یا نفل په یو رکعت فرض بدلیږي. نو نفل به نه کوئ، د فرض نیت کوئ چې چا باندې قضا پاتې. حضور صورت تحریم کی کم شی ته اشاره ده. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحیم. دا کم شی حضور پاک پزان حرام کړو چې خدای پاک منع کړ، هغه شات او شات. دی بیبیانو کې خو هر قسمه خبرې او هغه من انسانانې وې. نو یو بیبي کره شات و د هغې نه مو زینب بیبي. نو نبی کریم به چې مازدیګر کې ورغی شاتو کې به یې وله شربت جوړ کړو بیا یې څښه. نو بله بیبي وایي چې مونږ کره خو شات نشته او هغه والا ورکوي مینه به یې ټول هغې سره یي، راځه چې یو چل وکړو. وی څه؟ وی چې حضور مبارک مازدیګر کې راشي که نه تا کره او تا ته نږدې شي نو ته به ورته قربان ستا د خولې نه خو بوی ځي. نو هغه به تا ته وایي چې د څه بوی؟ نو ته به ورته وایې د کیکر د ګلونو، او کیکر ګل سخت بوی کوي. نو هغه به تا ته وایي ما خو کیکر نه دی خوړلی، ما خو شات خوړلی دی. نو ته به ورته وایې شاید چې هغه بچو شات د کیکر په ګل ناست دی. حضور پاک د غیبونه نه دی خبر. که د غیبونه خبر وي نو دې بیبیانو به دا ولې کولې. نو چې یو بیبي کره لاړ هغې ورته قربان ستا د خولې نه خو بوی ځي. وي د څه شي؟ وي د کیکر. وی ما خو کیکر نه دی خوړلی. وی تا څه خوړلی دی؟ وی شات. وی شاید چې د هغه شاتو مچۍ په کیکر په ګلو ناست دی. وی ښه بیا د خولې بوی د حضور پاک بدی شو. نو چې بلې بیبي کره لاړ هغه ورته وایي
چې قربان ستا د خولې مبارکې نه خو بوی ځي وي د څه شي بوی وي د کیکر ما خو کیکر نه دی خوړلی او نه مې د کیکر چیړ خوړلی دی وی تا څه خوړلی دی وی شات وی شید چې هغه مچۍ د شاتو په ګلونو ناست دی نه نو حضور پاک ورته وي زه دې نه پس په شات نه خورم په ما دې ارامي خو فلانکې ته مه وایه هسې نه چې خفه شي د خدای د طرفه حکم راغی ولې د بیبیانو دپاره یو حلال شیز په ځان ارامه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم والله مولاکم وهو العلیم الحکیم یو کم دیرشمه پاره کې مستقل صورت راغی نو حضور پاک قسم مات او چې قسم مات کې دای کفاره او د خدای طرف حکم را چې کوم څه سړی په ځان دا کی ابا نه شکر دې چې قسم مات کړ هغه په ځان حرام کړی موږ هم د شاتو نه محروم وای شات خو لوی نعمت دی نو خدای پاک ورته قسم ته مخوره هغه شاتو او چل پکې دغه شی بیبیانو صلاح کړو نو د غیب علم صرف خدای پاک سره او دا د نهم کال د هجرت قصه وه د حضور پاک د وفات نه یو کال مخکې اصحاب الرس د یو کوی نوم دی دا د دیار سمود کیو د سعودي عربو علاقه ده دا قوم عاد چې هم د سعودي عربو علاقه کې تیر شوي دي او قوم سمود هم خو سمود د مدینې منورې نه قطب ته دي او قوم عاد د مدینې منورې نه سویل ته دي یمن ته نږدې اوس هلته کې یو ډانچه راوتې ده خدای پاک وایي ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ما قوم ارم تبا کړی دی د عاد چې د هغې په شان ما مخلوق نو پیدا کړی او خدای وایي داسې چې را پرېوتل کانهم اعجاز نخل خاویه لکه د قجور لوی لوی اونې چې را پروزي نو اوس یې بله یو ډانچه راوتې ده په شګو کې او سړي ورته ناست دی هغه لویه ډانچه ده او هغه سړي ورته داسې ښکاري لکه واړه واړه مږې او دومره لویه ډانچه ده چې په هغې د یو طرف نه بل طرف ته وړي نو لاره یې پرې جوړه کړې ده په وړی ما له د امریکې نه یو دوست هغه ډانچې تصویر راوړو او ډانچه ده د انسان او پوره شکل دی او لویه بلا ده ما خدای ویلی دی چې داسې مخلوق مې پیدا کړی دی چې هغه مخلوق په شان ما چرته نه دی پیدا کړی شپېته شپېته ګزه اوږد په خپله آدم علیه السلام شپېته ګزه لوړو او اووه ګزه پلنو او بیبي هم داسې وه نو دا قوم ډانچه راغلی ده اوس حیران بشي په شګو کې هغه قوم خدای په هوا تباه کړو خدای پاک وایي فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر یو هوا مې پرې راولېږله او داسې روح کړ لکه د قجورې ویښ نه چې سړي قجور راوغورځوي ورځې پې باد او اته شپې سیلی پې راغله په شګو کې ټول ډوب کړه چاوی ما اوریدلی دی چې چاوی یو غریب سړي له 3000 نه زیات زکات مه ورکوه نه ورکولی چې تی ضرورت ته ګوره یو سړي د واده ضرورت دی د آبادۍ ضرورت دی مرض یې ضرورت دی ورکوه زیات غریب ته ګوره یو دا چې جماعت کې اخوند دی رہی نه ښځی نه بال بچی نه ضرورت دی او ډوډۍ والا مفته د کلي نه راځي د هغه په نسبت هغه غریب زیات حقدار دی چې بال بچي او غریب بال بچه دال نه ورکه دا خون خو جومات کې دیره دی مفت ډوډۍ خوري نو دله مه ورکوه هغه غریب فقیر له ورکه چې بال بچه دار ایڈوانس که د ضمانت په شکل علی که نه فکره یا ورته وی کرای به درته کمه کم خو ماله پرې پیشکي دومره راکه نو خیر دی دا د دغه ایجنسو د ایجنټي نه ده ښه
هغه مولانا صاحب په غلطه او تاسو ته وایي چې ذمہوار نه د قیامت ذمہواری د هیچا نشته دا خو به د کافرانو مشرانو د لاندې خلقو ته وي ستاسو ګناه زمونږ په سر لحملنا اثقالکم واثقالا مع اثقالهم ستاسو بوجونه ټول زمونږ په سر خدای وایي نه د یو انسان بوج څوک نشي اوچتولی نو که درته څوک وایي چې ګناه زما په غاړه وی نه وروره د ګناه په کار کې د چا مرګتیا مه کوه سنت چې د سبا پاتې شي که نه نو زمونږ مذهب دا دی حضرت امام ابو حنیفه چې د نور راختېدو نه پس به یې کوئ نورو څه مذهبونو کې کوئ خو ته به خپل مذهب نه پرېږدې ځکه لاره به درنه خطا شي شرمخان به دې وخوري چې خره ذمهواري داسې اخیستلي یو ته حواله وي یو ته ضمانت وي که حواله یې کړي نو هغه سړی خلاص ټول پیسې په درانې چې څو پورې دې منین ورکوي به دی او ضمانت کې د هغه نه هم غوستی شي او د ضامن نه هم غوستی شي چا وی لور مې شوې ده نو مې ماما کېدم که میمه که مې حبیبه که فرحت که بیبي سمیه فرحت خو څه خاص نوم نه دی او دا باقي ښکلي نومونه دي او ماما ام حبیبه سمیه دا د صحابیاتو نومونه دي نو کوشش دا کوئ چې د نیکانو خلقو نومونه پکې دی چې خدای پاک یې د هغوی په نقش قدم روان کړي یو نیک فعال دی چاوی شاهندی معنا صدا او د فریقی معنا صدا دا اس معنی نشتا غلط نمونه دی شاهنده صدا نه عربی لفظ دی نه پښتو دی نه فارسی دی نه اردو دی نه انګریزی دی او فریقم دا اس نمونه نه دی دا زړی ښځې دا پودړی دا نمونه دی چاوی یو خوب تپوس کې چې تا لیدلی دی مونږ ته ووایه بیا جدا راشه کرامتونو کې خلک په بیان کې غلو کوي زیاتې کوي دا موریدان ورپسې زیاتې خبرې تړي شیخ عبدالقادر جیلانی پسې وایي چې یو بوډۍ ښځه والا راغله وی صیب زوی مې یو زوی و هغه رانه اسرائیل علیه السلام واغېستله نو ته د هغه نه هغه روح واله چې زما زوی جمدي شي د ورته وی خورې بس وفات شو وی نه صاحب جړلې نو هغه اسرائیل علیه السلام ته آواز کوي چې راوړه د دا روح دا په دې غرض نه یم چې رښتیا دي ګورې دا خلک ورپسې دروغ وایي هسې نه چې بیا ما ته منسوبوي چې هغه دا ویلي نو وایي هغه پچې کې ډېر اچولي نو چې ده ورته ویې راوړه هغه منډه کړې د ورپسې منډه کړې منډې هغه مخکې او دی وروسته نو په هوا کې را لاندې نو د یو روح په ځای ته څه د پاسه اتیا واغېستل نو هغه چې خدای ته لاړ خدای ته وایي ستا یو بنده دی چې زما نه یې روحونه واغېستې وی چپ شو ګورې په هغه زما هم زور نه رسېد دا خر خلق مردار خوار پنجابیان جاهلان پنجاب کې علما هم شته خو عام خلک یې جاهلان مونځ به نه کوي عرس شریف کو روجه به نه کوي عرس شریف کو زکات به نه ورکوي یو لسمه به وکړو دیګونه به باندې تو ستا پلار به په دې دیګونو خلاص نشي او په دې عرس به خلاص نشي دا څیزونه خو نشته خدای او رسول چې سره لېږلي دی هغه به کې نو به دا به چغې وایي قیامت پر ورځ دومره سخته ورځ ده چې پیغمبرانو باندې به هیبت وي او هر یو به وایي اللهم نفسی نفسی اللهم سلم سلم خدای ما خلاص کې خدای ما ته خیر ورسه نو چې پیغمبران په دومره هیبت وي نو اولیاء الله به په هیبت نه نو اکثر دروغ
ادي مریدان ورپسې وی پیر نالوزي او مریدان یې الوزي. اکثر بدعات شرکیات خرافات د جاهلانو پیرانو د لاس راځي په قوم کې. یو خو زنا ده، جواری ده، غلا ده، ډاکه ده، دا خدا فاسقان کوي. او یو د عبادت په نوم خلک گمراه کول دي، نو دا د پیران کوي. ځکه خلک وایي چپ شي پیر صاحب بیلی دی، هغه به غلطه وي خبره، هغه به ناپوهه دین نه بني خبره. ځکه د پیرۍ څه معیار نشته، نه سند غواړي، نه د یو مدرسې سبقونه غواړي، او نه څه قابلیت غواړي. بس یو څو ورځې کښېنه شین ډانګ راواله او هو هو کوه بس وي پیرې. نو د پیرۍ څه معیار نشته. د دې وجه نه خلک پیرۍ داسې در ښکلې خبره ده تصوف، خو تصوف هغه اصلي تصوف کې خلقو دومره څیزونه داخل کړي دي چې د حد نه زیات. مصر ته زه تلم، پیرانې ښځې دا ښځه پیره شام کې مې لیدلې دي، داسې په جماعت کې به ودرېږي، حلقه به جوړه کړي او سر به ښکته کوي د رکوع شکل پورې، پیر به یې ولاړې المدد یا رسول المدد. یو ځای کې مې هغې ته دا څه وایه مدد خلق د خدای نه غواړي که د سید الکائنات نه غواړي؟ وینه دا توسل کوم، دا خو توسل نه دی. نو چا پکې یو طریقه، چا پکې بل طریقه، څوک ټوپونه وایي، څوک درزونه وایي. هلکه په ټوپونو کې خدای رسېدی خدای ته، نو دا ټول چندخان بزبرګان او دا ټول کارغان بزبرګان صحابو ټوپونه والی دي. زموږ ښکلی پیغمبر خدای زموږ د هدایت دپاره رالی کړی، هغه امت ته څه ښودلی دی، صحابو کرامو څنګه ژوند تېر کړی دی، هغې چې څه کړي دي هغه د رسېدو لاره ده. دا ګلبدین، محمدین، شهابدین، کابل مولا، باجوړ مولا، دیر مولا، دی به خپل کار کوي، دی په دین کې دا خبرې زیاتې کړي. دین هغه دی چې زموږ ښکلی پیغمبر راوړی او صحابو یې زده کړی. هغه د مجلس خلک مسلمان به قتل سزا دا چې دوزخ کې دی، خو خدای به یې راوباسي، ځکه چې ایمان داسې شی دی چې د دې د برکته به آخر کې دوزخ نه راوځي. یعنې سزا یې دغه ده چې عمر د یو انسان ژوند ختم کړی دی، نو پکار دا چې د ټول عمر په دوزخ کې، خو د ایمان د وجې نه به راوځي په آخر کې. چاویز په لندن کې هوټل کې نه وکړه او مسلمانانو ته خوراکونه پیش کوم، خو ماله پکې چا شراب هم راکړي دي چې دا خرڅوه او د دې ګټه ستا ده، زه د هغې ګټه په غریبانانو تقسیموم. نه، د شرابو خرڅول بند، ګټه یې بند، خیرات یې بند. زموږ د دین دا مسله ده چې سړی د روزګار دپاره د کافرو ملک ته رسي. که خپل وطن کې 50 روپۍ درته ملاوي که نه، د بار ملک د 500 نه زیات دي. دلته د دین محفوظ دی، غیرت دی محفوظ دی، حیا دی محفوظه ده. بار ملک کې داسې څیزونه دي چې که سړی ډېر ځان بچ کړي خو کې خطا کړي. نو یو د تعلیم دپاره تللی، د علاج دپاره تللی، د هنر زده کړې دپاره تللی، دا خیر دی. خو د روزګار دپاره مه ځئ، ما لندن ته ځئ، ما امریکې ته، ما جرمن ته. ډېر مسلمانان تللی دي، اسټرالیا ته، افغانیان، هغه عیسایان شوي دي. ډېر خلک تللی دي کافر شوي دي. هغه پیسه به څه کړي چې ته مسلماني ورته پرېږده، هغه پیسه به څوک څه کړي. ښځې خرابې شوي دي، لوریانې خرابې شوي دي، ځکه هلته خو ازادي ده. د 18 کالو نه پس جینۍ د خپل اختیار خاوند دی، نه ورته پلار څه ویلی شي، نه مور څه ویلی شي. هر چا سره چې شپه وکړه.
که سړی ته قضا معلومي یقینا نو قضا د ټولو نفلونو نه مخکې ده قضا پوره کړي او که نی معلوم نو بیا نفل کوي لکه قضا خو فرض دی که نه فرض خو د نفلو نه مخکې که سړی په عربی ژبه نه پوهېږي او قرآن شریف په ترجمه وایي نو ډېره ښه خبره خو قرآن شریف داسې چاپ کړو چې صرف ترجمه یې پکې عربي پکې ني دا بنده ده قرآن شریف هر قسمه ترجمه په هره ژبه کې چې چاپ کوي خو آیتونه به ورسره لیکلي خامخا پخواني کتابونه په دې ځای شوي دي انجیل ټولې ترجمې چاپ دي د تورات صرف ټولې ترجمې چاپ دي نو د هغې خو پته نه لګي چې دا د اصل سره برابر دی که نه دی ته عیسایانو ته ووایه ما ته خپل انجیل راکړې په خپله ژبه کې دا ورسره نشته یهودیانو سره تورات نشته زمونږ د قرآن شریف دا خصوصیت دی چې خپله ژبه کې دی او دا خپله ژبه به تر قیامته پورې ما له پادریان ناشي ویم څو انجیلونه تقسیموي څلور ما ته معلوم دی لوقا او متی یوحنا شمعون زه ورته یم ما سره پنځه دي انجیل برناباس هم دی ادوی نه خیام نو په دې انجیل ورته وی خدای یو نازل کړی و که څلور او اختلاف دی پکې شیطان د فرشتو استاد و که نه دا خو ما ته نه معلومه جنت کی استازی شاگردی نشته مالدار سړی مړي پسې خیرات کولی شي په اوله رس کولی شي خیرات کې پابندي نشته په اوله رس کې که په دویمه رس خو د رواج په شکل بیانه کې میلمستیا به ترې نه جوړه یو سړی پلار پسې مور پسې دیګ پخی دیګ پوخ کو طالبانو له ولېږي چرته غریبانانو له او د کلی خلک به پرې راپند کېنه د کلی خلک به د مړي کور کې 3 ورځې پورې ډوډۍ نه خوري خیرات به هم نه خوري بیا خو ته میلمستیا جوړېږي د کلي خلقو له دا پکار دی چې د مړي کره ډوډۍ راوړي د مړي په تمه دا بعضې علاقو کې دلته د پېښور سره چې جنازه علي نو د مړي خاوند به 2-3 دیګه باندې کړي نو د جنازې خلک ټول راشي پنډ شي ورته او ډوډۍ وخوري ښځې او نارینه دا ښه کار نه دی نه خیرات بند نه دی خو خیرات بار الیږه جماعت ته مدرسې ته یتیمخانې ته غریبانانو ته د کلي خلکو میلمستیا ته مه جوړوه دغه بند دی ځکه د کلي خلک شریعت بند کړي دي چې 3 ورځو پورې مړي کره خوراک نه کوي نو خیرات بند نه دی خیرات کولی شي په رواج به ترې نه جوړوه یو سړی وي زما خور واده ده زه وله زکات ورکولی شم که نه او چې غریب وي بلکل اول حق د رونو خویندو دی بیا د ترونو تربورانو دی بیا د ماماګانو مامیګانو دی د هغوی د اولاد دی اول به زکات سړی د خپلو خپلوانو نه شروع کوي خیر دی هغوی ته په خولې مه وایه ځکه به شرمېږي خور له اختر په نوم د شوقدر په نوم خور دا مثاله د اختر جامې راوړي دي او ته پکې نیت د زکات کوه نو زکات دی کېږي اول له حق رشته دار او زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې سړی خپلو خپلوانانو له زکات ورکړي نو 2 ثوابه یې کېږي او مې غاړه خلاص وشه او مې صله رحمي وکړه دا چې کوم په لارو کوڅو کې ګرځي او موټرو ته لاسونه نیسي دوی له څه ورکول نه وي پکار ځکه دا پیشه ده او شریعت کې سوال پیشه نه ده نو دا پیشه آور دی د دیوال پکار دی او چې وینیسي حکومت که په رښتیا فقیر هغه خپلې علاقې چیرمینانو ته دی حواله کړي او که ټګان برګانې نو وی دې نیسي جیل ته دی واچي دا ګوډان د ښځې پودړې او چا ماشومان ورپسې روغ کړي دا ټوله معاشره خرابوي او مسلمان پرې بدنامېږي ځکه په دې لارو کوڅو هندوان هم ځي سیکان هم ځي انګریزان هم ځي
هغوی به مسلمان داسې کار کوي واړه به یې نه به سبق وایي نه به څه وایي جنکې هغوی به راځي د مور پلار دې مردارو دې کسب ته کښېنولي دا چې لوی شي بیا سال ده کسب یې خو نه زده نو ګنکپۍ کوي قتلونه کوي ډاکې کوي دا چې څومره ډاکوان مردار ویني دا په اول کې دغه شان مفت خواره عادت شوي نو بیا وروستو ډاکې کوي او قتلونه کوي نو دوی له ورکول بند دي ځکه دا د ګناه امداد دی ته په خپله ګوره خپل خاندان کې خپله محله کې چې څوک غریب هغوی سره احسان کوي نو خور اول حقداره ده خو د هغې مال نه به نه ورکوې چې د هغې حصه ده پکې لکه ځمکې تا سره ده نو هغې نه به نه ورکوې نه ستا خپلې ګټې نه به ورکوې غسل خانه کې د لمبلو وخت کې ګیرې نه یا سر نه ویښته پروزي خیر دی دعا څه وخت قبلېږي د نیمې شپې د تهجد وخت کې دعا زیاته قبلېږي د ماښام وخت کې دعا قبلېږي باران وخت کې دعا قبلېږي او چې ستا زړه کې کله اخلاص وي په اخلاص دعا کې نو خدای قبلوي که امام معذوري په ناسته مونځ کوي نو دوه مذهبونو والا وایي مونځ ورپسې کېږي صحیح ده زمونږ مذهب کې هم دا ده چې معذور امام پسې مونځ کېږي که مقتدیانو کې چاله اقامت نه ورځي نو امام دې په خپله اقامت وکړي الله اکبر الله اکبر په اقامت کې دواړه په یو ځل دي او په اذان کې جدا دي الله اکبر الله اکبر اذان کې به منځ کې ساله او اقامت کې به دوه کلمې په یو ساله حي علی الصلاة حي علی الصلاة حي علی الفلاح حي علی الفلاح دا به اقامت کې وای او اذان کې به هر یو جدا وای چې اوی زمونږ ورور دی په کور کې مشر تعویذونه او ګونډې او دا سحرونه کوي منع یې کې په طریقه که نه منع کېږي تعلق ورسره ختم کړي فارسی کې وایي چې چون نبوت خیش را دیانت تقوا قطع رهن بهتر از مودت قربا چې خپل دی خو پرهیزګار دی بی دینی فاسقي نه هغه سره صله رحمي مه کوه ټیک ته په خوږه طریقه یې منع کړه که نه منع کېدل که چا چاله چیلې ورکړي چې چیلې زما ده او بچي به یې شریکي